اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وی څوک چې د دې لپاره عمل کوي چې خلق مې لوی وګڼي، خلق مې ښه سړی وګڼي، الله پاک به دا سړی شرموي. شرمولو مطلب دا دی چې د عیبونه او کمزورۍ چې کومې لا اوسه پورې الله پاک پټې ساتلي هغه به د خلکو مخکې ښکاره کړي. الله دې شرم او پرده دنیا او آخرت کې وساتي. شرم پرده دې الله پاک هم په ژوند وساتي هم په مرګ. چې څوک عمل دې لپاره کوي که نه چې خلکو کې لوی ښکاره شم، خلکو کې ښه سړی ښکاره شم، دې به الله پاک شرموي. د شرمولو مطلب دا دی چې د ده کوم عیبونه دي، د ده کوم پټ خامیانې دي، هغه به الله پاک د خلکو مخکې ښکاره کړي. الله پاک دې شرم پرده دنیا او آخرت کې وساتي. 1419 نمبر حدیث مبارک دی 1619. وعن جندب بن عبد الله بن سفیان رضی الله تعالی عنہ. دا حدیث د سیدنا حضرت جندب صحابی نوم دی جندب، د پلار نوم دی عبدالله او د نیکه نوم دی سفیان. جندب د عبدالله زوی او عبدالله د سفیان زوی. جندب رضی الله عنه نه دا حدیث روایت دی. الله پاک دې راضي شي، الله پاک دې د خپل ذات ناراضي کی، الله پاک دې زما او استاد د ټول امت د طرف نه بهترینی بدلی ورکی. قال فرمای قال النبي صلی الله تعالی علیه وسلم، نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد پاک فرمایله دې من سمع الله به، څوک چې عمل خودنه د پاره کی الله پاک باندې رسوا کی. ومن یرائی الله به، او څوک چې نیک عمل خلکو کې خپل ځان لوی جوړولو لپاره کوي چې زه د خلکو په نظر کې لوی سړی شم، الله پاک به د پټ عیبونه د خلکو مخکې ښکاره کړي. متفق علیه. دا حدیث متفق علیه دی. ورواه مسلم ايضا من روایت ابن عباس رضی الله تعالی عنهما. امام مسلم رحمه الله دا حدیث د سیدنا حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنهما نه هم روایت کړی دی. سمع بتشدید المیم ومعناه اظهر عمله للناس رياء. کوم سړي چې خپل عمل خلکو ته ښودنې دپاره وکړو، سمع الله به ای فضحه یوم القیامة، الله پاک به دا بنده قیامت کې وشرموي. ومعنى من راء ای من اظهر للناس العمل الصالح ليعظم عندهم، خلکو ته ښودنې دپاره نیک عمل کوي چې د خلکو په نظر کې غټ سړی شي. راء الله به ای اظهر سریرته علی رؤوس الخلائق، نو خدای پاک به د پټ عیبونه د قیامت په ورځ باندې د خلکو مخکې د ټول مخلوق په مخکې په وړاندې به الله پاک راښکاره کړي، یعنی الله پاک به وشرموي. الله دې شرم او پرده دنیا او آخرت کې وساتي. د دې حدیث مطلب په خپله د دې کتاب مؤلف امام نووي رحمت الله علیه بیان کړی دی. مقصد دا دی چې په عمل کې اخلاص لازم نیول پکار دي. ما لهم او تاسو لم، او چې د دکلاوي په وجه باندې یو کار کوم خلکو ته ښودنې دپاره چې د خلکو په نظر کې نیک شم، متقي شمار شم، نو د دې عمل په وجه زما خو به دا نیت چې زه نیک حساب شم او غټ حساب شم. د دغه عمل په ذریعې سره به الله پاک دې د خلکو په نظر کې عزتمند کول او نیک کولو په ځای باندې ذلیله به کړي، رسوا به کړي، او قیامت کې به هم بیا د دغه رسوایۍ مخامخ کېدل به د رسوایۍ سره مخامخ کېږي. او د دې خلاف بل هغه کس دی چې اخلاص سره عمل کوي، کتون کې چې د صدا نیک عملو کې هغه ورته ثواب نه شاباس واه واه ورته نه کوي، نو د دې باوجود الله پاک د خلکو په زړونو کې د دې بنده محبت واچوي، او د قیامت په ورځ الله پاک خپلو مقربو بندګانو کې واچوي. آسانه نتیجه ترې راووته دې حدیث پاک نه. عمل ښودنې دپاره کوم چې د خلکو نظر کې لوی شم، الله به مې وړوکی کړي، د خلکو په نظر کې ذلیله به شم. دې دپاره چې خلکو کې عزتمند شم، الله به مې ذلیله کړي، ځکه عزت ذلت د چا لاس کې دی؟ د الله پاک. او که دا خلک داسې راته ښکاري لکه څنګه د ګډو چیلو منځ کې مونځ کوم که نه، او پروا مې نه راځي د چیلې که ما ته ګوري زما په مونځ باندې هېڅ اثر نه پروزي، د خپل مونځ کوم، چې دغه شان په بدله ورکولو کې مونږ دا ټول انسانان د چیلو په شان وګڼو. په بدله ورکولو کې چې څنګه چیلې ماله بدله نشي راکولی، زما د دې مونځ داسې ماله دا انسانان هم د دې بدله نشي راکولی، په بدله ورکولو کې بیا د چا په شان.
داسې نه چې ګینې دي ته د ځناورانو په نظر ګورو، نه څنګه دا بې زبانه څاروي دا پاکې ګړې چیلې دا ماله بدله نشي راکولی، داسې د انسانان هم ماله زما د مونځ د تلاوت د تهجد جمعه ته د راتګ د الله لار کې د وخت لګولو د دې بدلې ماله نشي راکولی. عاجز دي چې دا خیال زه د ذهن نه وباسم چې ګینې ماله به خلک او یا عزت، نو عزت ذلت خو د الله لاس کې، او بله چې په دې نیت باندې وشو عمله چې ماله به خلک عزت راکوي. نبي علیه السلام وفرمیل دله به خدای پاک د دواړو جهانو ذلت او رسوایي ورکوي، د دواړو جهان. او چې د الله رضا دپاره عمل وشو، اخلاص پکې پیدا شو، د صحیح نیت او د اخلاص برکت ګوره الله پاک به د خلکو په زړونو کې د محبت واچوي. یوه شوه او د قیامت په ورځ به الله پاک په مقربو بندګانو کې راپاسي، مقرب چې الله ته ډېر نږدې وي. الله دې زمونږ په عملونو کې اخلاص پیدا کړي، زمونږ نیتونه دې الله صفا کړي. صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین.